مفتي صاحب وخت کېده هې ورې ښه ټیم شروع شو بسم الله الرحمن الرحیم مفتي صاحب وایي د جمعیت علماء اسلام کو پر ثابت نه کو مفتي صاحب یو مولا ویلو په زو په دې جمعات په بلا جمعه په دې جمعات کې چې دلته بټه مامه وما خان ټوپک راوړو مختصر قصه ده وې عزت ته زمانه هوا هغه ته یې وې پوخا نوم ولا بدل کو دې چې کې خو دې پوخا چې مانځم وخت راغې او باندې دل بچایو ټنګ ورکو بچو دغه بل ټنګ ورکو په اخر کې تا سړی وې اعتماد دا وای هغه چې کله د جمعات نو وته مولا هغه ته وې کډه مامه دیواله پر خو دې مینو هغه دې مامه ته څه ټنګار ملته وېستو ما هغه ته یو مشر پاتې نه کوته وې جمعیت علماء اسلام ټنګار به وې د مرګ نو ورسته چې دې اوس به ما ته وې چې هغه د کرامیو عقیده ده ته د معارف د عبارت نه ولې تخریج مال معرفت قرآن باندې شروع کوته و تختی دی بیا چې ما غوې دا ما قیده نه ده د جلمه کوم مفتي په دې به ان شاء الله مستقیم نه کو بیا وې د پیردوس اشقایوان هغه چې دی ویډیو مفتي سی بو د مریم نواز هغه فیک وا انټرویو نه هغه ناس تبا هغه فیک وي درو مویا وې سماع دي مفتي سی تاسو نرشه او سماع دي کې صواب اختلاف وخایا او خرق د استاد مشران به دا کې هم په دغه کې اختلاف ته بیا وې یاره مونږ خو د جمعې د شپې تخصیص نه کوو مفتي سی بو ما ویلې چې څوک تخصیص شروع کړي جمعې شپه کول دا څه دی دا تخصیص شری نه دی دا تخصیص د الله بنده دا هغه په حدیثو کې راغلي دا دروغ حدیث ما ته وخایا دا حدیث په حدیث ما ته وخایا پوه شوې بیا ما ته وایي چې اقتباس او په دغه کې نقل هغه کې چلا کوکړه ما ته دې پر هو کده برته معلومه شيخه چې معرض کلام کې خپل کلام داخل وکړه دا وایي جنرال ضیاء الحق هغه کې وایي په علي مفتي سی وایي ما معاذ الله سيدنا حسين بن علي علي ته هو بینی پکې نه حسین ته هو نه داغه باغه بارکه داخله زمانه دا بل دا وای کدا ما عبارت ویل دی بابا لګي وای کدا قاعده صحیح شي وای کدا ته چې کوم ساتي چې په دغه ورځ باندې د حج ورځ وخت تللی وو هغه واشه او تاریخ وای داو چې دغه به سر راشي خو شوي بیا ما ته وای د ډاګي بابا کتاب راغسته دی مفتي سی بو ډاګي بابا کتاب الته چې ما ته وای چې کوم استعانت علماء کفر وی هغه ته جایز وای په دې کې اختلاف نشته پوه شوي ارض اعمال خبر د وکړه مفتي سی ته ما وای سفر آسان صبر وای دا کافر لمنم ابو جهل لمنم ته پیغمبر قول کې ارض عمل کې پیغمبر او ابو جهل یو شان برابر دي مشرک او کافر یو شان برابر دي تسکین صدور کې په 209 نمبر سبا کې هم د عبارت ته مفتي سی بو پوښوي ارض اعمال چې کوم ته موږ هغه تفصیل دغه منګه چې ارض اعمال تفصیلی موږ وای باقي د موږ پاتوله پوښوي بیا وای هغه چې د مرګ قایل نه دي مفتي سی د مرګ تعریف پوکې مرګ تسته وي تم مرګ په کومه طریقه حبس روح سره وي قبض روح سره خروج روح سره وي هغه دغه ولي هغه د مشهور مرګ چې کوم د خروج روح سره وي هغه نه ممکن دي نور هغه کیفیت جدا شه دي مفتي سی بیا ماته وای مولانا وای جمشید مولانا جمشید کتاب په څونه سمول وتا هغه کتاب راکا وای دی لیکي چې دیوبندیان د دین ال د چینا دیوبندیان څه دی حقیقي دیوبندیان نه دی دا تاسو د دیوبندیان دا دیوبند په نوم تاسو روټي ور په علاقه کې چې کوم رواج عقلم خلک استعمالي دا چینا دیوبندیان دی بنسپتی پوښوي بیا وی ولما دیوبند پوښوي استاد ما ولما دیوبند تاسو کافر ولي کله دا وی بعضي عبادت ما د دې بکلی جوړ کړو چې بعضي عبارت دسي چې هغه په وخت کې شرک نه خروس ته ګنده خلک راشي لکه دا اوس چې دی وی بیا هغه مبذیل شرک په هغه وخت کې کاغور په هغه وخت کې غلبه توحید و نو کله په دې لپاره خبره بیان کړه هغه د شرک دغه مبذیل شرک نه و اوس چې اوس بیانول نه دی پکار اوس بیان نه دی پکار ښه مفتي بیا ما ته خبره کوي و یاره وې د صفدر خلاف پته تعالی ګوري ما لګولې که ستا مشران لګي ما وی صفدر سی وایي چې جسدي مثالي قول چې څوک دا معتزله ده او بیا مې ورته مې علماء دیوبند کې مې قاسم نه توسی بخا جسدي مثالي قول کړي په صفدر سی باندې مفتي سی بو اوس ما ته وکیدا بیا وی په صفدر سی په کتاب د پلان تقریر ده دا د ځان په کور کې تقریرات جوړوي اپ دیوبند کې اوسېږي او ته په مردان کې د کتاب ول مردانی لیکل ده دیوبند ول کوم تقریر راغی دا ټول دروغ دي ابترا ده کنه تعالی ما چیلنج درکړو دلته ته ما سره مناظره نشي کوله شیخ الاسلام خالزو دا مفتي تقی چې تاسو خپل بیان کې کافر وله یا دارالعلوم دیوبند ته ځو اته وزرا والا وزرا اخلم دومره واس مشته چې وزرا سلام دا به پته ولګي دیوبند په کتابونو ما ته څومره دیوبندیان تاسو کافر وي تاسو دی پاوکړه بیا مخکې ان شاء الله ګورو پوښوي او دلته احمد سین الثانی بارک دا خبره کې مفتي سے تا کې لګ غونډه کې چې ده کنه تا ته ما وې چې د احمد سید خان الثانی کتاب ته پېښ کو تا ما سووي چې هغه مونږ وسته ده او ته هغه د کنجر تا کم بخاری چې تماته یاد ده دغه بخاری صاحب قرآن کتاب کې په کتاب مدرسو کې پڑھاوي کنه پڑھاوي دی وی دا شیطانانو لیکل راویان حتی کہ اسماء رجال نجس سره کو شیطان کا ہے بدعتی اور رافضی کا ہے مرجئه او نواسب کا ہے نو چې کم شیطان په کم کتاب کې شیطانان مرجئه او نواسب هغه یو احمد سید الثانی لیکل ما وسته په دې کې استاد لسو مشران تقریرات دي لسو مشران تقریرات دي دا ګن تبرات دا دینه ته انکار وکا ته انکار نه کې مفتی صاحب
مخکې د خبره مخکې کومه دا مشر دی وی وفي اشاره الى ان سجدة لآدم على نبينا وعليه الصلاه والسلام هو مقبول كسجدة له وغير مقبول اذ الانبياء والسلام دی وی انبیاء ادم سره د سجدت داسې کول جایز دی لکه څنګه چې په ژوندانه جایز او قبر ته علماء دیوبند ته اوس خیمه ته وای سبا ته خای غیر الله کو سجدہ کرنا چاہے قبر و غیر قبر حرام و گناہ کبیرہ اگر عبادت کی نس غیر اللہ ہو جائے تو موجب کفر و شرک ہے مفتی صاحب دا بتاو دارالعلوم دیوبند د دیوبند بنوم روټي خورن کو نن د دیوبند فتوا واورا دی وی دا چې ده سجدہ تعبد غیر اللہ کے لیے کرنا بے اتفاق شرک و کفر ہے اگر سجدہ تحیہ کی نسبت یہ اختلاف ہے کہ وہ کفر نہیں حرام ہے کہ سوق چې سجدہ تحیہ کې هغه بیا حرام دي مفتی صاحب وکیدا تا ته ما وی اخرنه ټرند ده زه تا بار بار خبره کوم 2 بجې شوې تا ته ما وی اولنه تعرض ما ته چې مشر پیغمبران ته پټ سټیټ ویل دی یو تا وی دا روح د جسد نه چوته نو دا بل نبی کې وردن شو ما ته علماء دیوبند وی دا زی په جسدی مثال ورنه کی آپ په جواب رانه غه من الله باغ کې دا جواب رانه غه دعا بعد سنت کې جواب رانه غه دلته هم تاسیل تعظیمی ته کوپر ولې دا هو ته په بتاو مشر نغلی دلته هم ته لیکل دي په پارسی ته ما پښتو عربی کې ان شاء الله حل نشو خبره دی وی دلته لیکل البرکه ده کې سجده کردن غیر خدا را قبر باشدی غیر قبر حرام و کبیر است اگر بجهت عبادت غیر خدا را سجده کول موجب کول و شرک است و دا کفر او شرک ته پښتو عربی درې ونه کې وره دا معارف القرآن کې وی زمنګ شریعت خود شی به د شکر نشیده شرک نه پاکول مقصد وی دا چې زکه چې د سجده چې هر چاته حرام ده په هر طریقه حرام ده مفتی صاحب دلته استشفاء د څه کوم استشفاء وي جمعیت والا چې قبر پسې لاړ شي اے قبر والا مال را کله کته ته ما وی عبدالواحد قریشی سی وی مولانا فضل الرحمن سیب ته مشورې غسي دغه استشفاء خاص دغه استشفاء دلته هم لیکل سبا خان صدر وی چې ته وی چې اهل قبور ته وی چې مال سره کا مال د الله نه وړي دا جایز دی جایزو دلته چې په دې کې هم په تسکین اس کې کوم د خبره خیر پتاوه کې هم دا زبتا ته علماء دیوبند خیمه کوي دغه استشفاء دا کوم چې دی مال را کمه ته مسائل لکه مه ته مسائل کې دغه عبارت ته 135 نمبر صفحه کې هغه وای 135 نمبر صفحه کې او دا ما ته هغه وای چې نبی سلام ته هر ټیم ولا شي چې مال وغواړه هغه جایز دی وای اگر کیسه کې عقیده کې نبی صلی الله علیه وسلم خود خطاب سلام کا سنته او کفر ہے چې په خپل اوري په دې کې صحیح او دا وځ وکړه د میته مسائل کې مفتی ډیر زبردست عبارت ته هاذا ونحو مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبور من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ومثل هذا كثير في القران بيوي ايدعاء غير الله أي يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحد في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى الشرك فجواندانه وتوي چې مال دوا غوړوي دا شرک نه دی د مرګ نه بعد پیغمبر ته وي نبی ته وي هر چاته وي مال دوا غوړ دا شرک ته پتا میته مسائل شایز حق دی دا د ما سره جی دی متاو علماء بلد الحرام فتاو علماء بلد الحرام من جعل بينه وبين الله وساطة يده ويسأله شفاعة كفر اجمان دا ما سره ده ابن تیمیہ مجموع فتاوا کا دل ذلك لي اے د 41 علماء دیوبند تقریزات تی پخا دیواورا ہم مردے سے اپنے آجے طلب کرنا مود کسی قسم کا تصرف رکھتا سمجھنا اے اللہ کے پاس سفارش کر کے مصائب دور کر کے کو کہنا کہ اللہ ته سفارت وکړه دی صریح شرک اور کفر ہے صریح شرک اور کفر ہے مفتی سے بو دا درکما دا ورا هو لك صبر هو كده دغتلي دي دا ما سره جدي فمن اثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل علامه ابن تيميه وي كتوبه واستخا او بابل كتاب ویلو ودا علامه ابن تيميه په قول باندې را پنه کوي دا موږ چې په ابن تيميه باندې زمام د کفر په فتوا لګولې دا وای خو د بل چا نقل کړي سفارت خان صاحب در لیکلي په صفحه نمبر 246 کې دا چا قول نه کول باقي کوي بھی رد نہ کرنا اس کی تصحیح نہیں تو کیا ہے مبتدی دا چیز پر راوړو دا د خپل خبره تایید پر راوړو بل دا ما سره البران قاطیه ده وی لہذا ازل تقریر کرتا ہوں کہ ناظرین کو اس خیال رکھے یہ عقیدتی پاکیہ کہ ندا خطاب اگر فخر عالم کو اس عقیدے سے کرے افضل بلا واسطہ استغلال سنتے شرک ہے استغلال اور شرک دے شرک کو دا زما سره چیدے استاد مشر توحید و شرک حقیقتو نور الحسن شاہ بخاری دے وی راہ پاتی اب تے یا غیب سی طلب دعا یہ ناجائز او بدعت ہے دا زما سره چیدے دا پریدا موز مفتی صاحب زتا نه تا ته بوس کوما د اوس پر زما دی خبر جواب راغی په اخره کې تا ته ما وی نبوت د روح صفت منی نو اصلا منی کنه منی ک په اعتبار د اعضاء منی اسلام شروع کې په اعتبار د اعضاء سره په شریک دي نو د مر نه بعد چې نبوت ختم شو معرف القرآن کې دی او هغه کې حدیث ته نبی سلام نبوت د کم وخت نه دی دا بنوي چې د دې وخت نه ول قیامت پور دی هغه ادم علیه السلام د اوس پور دی هغه ځکه د روح صفت مفتی صاحب زبتا ته خبر کوم مال به جواب دی دا و د اوس پور تار نه کړه تا ته ما وی جواب دا وکړي چې شکل مفتی ته ما
ویلو کنه چې جواب دا وکې ما تا دا کم په کم تر سپیش کړ دا خبر جواب درنه کو ته د معارضه علمي سره کوم ته معظم علمي سره کې جلا هغه پس کې هغه کې ته ما په شکل اول شکل ثاني شکل ثالث او شکل رابع ته ما ته پټ نکو ما ته دا خبر وکړ څلور شکلونه په کتاب ما ته پټ نکړل تا نه ما بحر کلام د عبارت مطالبه کړو چې دا وایا چې خبره حل کی کنال کی خو ته یې دې عربي دین شو هغه دیونه وي بل خبر ته ما ته دغه روح المانی خبره پېښ کړه ته هغه ما ته حل نکړه بس مسلم ته سړی زوی ځان سچم ندی خدای چې دواړه ورشي تچ نه ما جوړ څه بسم الله الرحمن زما خو دوی ګیله د یقین وکدي ولا تا ته ګنټو چغي وهلي وزدار 15 ګنټو تم نه تیری پریک دو چې پوره شي کنه اخیری ټرن دی پاری ټرن کې چغي اخیری ټرن دی اخیری نو در سره سشتره نه د غړي وډي وې وسو د تر اخیره پورې دای 12 ټرن واله الله غواره چې جمعیت العلماء کفر خبرې لیکلې و ما ورته اصول مطابق را جمعیت العلماء ولا کفر ثابت کا نو سه شروع کړل دم کیسه نو چې دغه کیسه نه کې نور بس کې هم دغه کیسو ته پاتې شو اخیره کې دلیل خور سره شته نه کله هغه اخیری ټرن د لسم ټرن د چته د اخیری ټرن د چغي وای دویم نمبر د جمعې په شپې تر ما ورته ویل چې موږ د تخصیص شری نه یو کوي د جمعې په شپې چې کې دا صحیح ما ورته دا تعین وی تخصیص شری دې ته نه وایم دریم نمبر دی وای حسین رضی الله اغوا شوو الکه دا په کوم تاریخ نیلوی صاحب د ګیډی نه راوستري کې تاریخ والا په خوده شي مسلم تاریخ د کربلا د واقع هغه د مسخ کو رخبو د لاندې او هغه شوو د بګر مجبرانو نو مذهب شو ماشاءالله سلورم نمبر ما ته یې مر تعریف وکا هغه په مشهوري معنی سره دام تحریف کېل تاغوی قاسم نه نوتره مولا منکر دی مرنه مطلقاً خبره کوي پس پنځم نمبر دی وی هغه چاینا دیوبندیان دی په اوس دا تقسیم اوس پورې جمعیت العلماء دیوبند تقبل کړو اوسو و چاینا دغه هغه مطلقاً په علماء دیوبند رد کې چې په مونږ رد کول به زموږ نمونه غستې وي شپږم نمبر دی وی د دیوبند تقریر مردان کې کړه مردان کې نه دی کړه دیوبند ویب سټ کولاو کباغي باندې موجود دی الحمدلله وسم ما ته التزول تطلو ته ضرورت نشته رستا کې د زما کې د ولي کوراغز نه په خطونه بار راغلي دي یو ځل به بیا راشي ډېر ملتانی خبرو ته ما بار وکړل ستا کتاب مې پېښ کو چې د باقی د برات نه کړي بیا وی بخاری شیطان لیکل ما درې ځل مطالبه وکړه چې دال پازو خیا چې زما چا ویل چې بخاری شیطان لیکلې زه تا ته شکست منم په غزي کې بیا وی ادم علیه السلام ته سجده ډاګي بابا جو چې جایز ده الان کې د دلته یو تفصیل نقد کوي اوګد باس ده دی وی د فقيه ابو الله سمرقندي په حواله سره روایت نقل کوي وی الله رب ذوالجلال ادم یو د موسی علیه السلام ور سره خبرې کولې ورته ول دته وایا چې وسلاړ شه د ادم علیه السلام قبر ته سجده وکړي حکایت نقل کوي راغی دا نو هغه ورته ویلا چې زه ما په ژوند دین ورته سجده نه کول په مړی به ورته سو کما نو دې هغه جواب کوي وقال او بر عبارت هم د بل چا نقل کوي خپل عبارت نه ومنها ما ذكر في تفسير روح البيان وفي اشاره الى ان سيره لادم على نبينا عليه السلام سيد ادم عليه الصلاه والسلام وهو مقبور كسجدتي لو او چې دا په قبر کې په شان د سجده هغه چې لکه په ژوندنی دی ورته کړي او غیر مقبور اذ الانبياء عليهم السلام احياء عند ربهم وكذا ځکه چې انبیا په قبرونو کې ژوند دي او د قرنګ اولیاء کرام هم په قبرونو کې ژوند دي مخکې کتاب حواله ور کوي هغه خبره په هغه پسې ولګول چې د آدم علی السلام قبر ته سجده د دې سیده لکه په ژوندینه ورته سجده لګول او دې څه جوړله او هغه ته سجده جایز ده پنځپیرانو ټول مردا تحریفات کړی دي هغه بابا جی ته مشرک ویل ځکه ورته موږ ډاګي چې بابا جی په عبارت باندې راشه قسم دې چې دا دروغ نه ویل چې مشرک ثابتول دی ته ګران دي خو دغه دروغ په عبارت باندې ټول عمر وي کتاب کې موږ دغه جواب کړل بیا د دینه مخکې دی راغی و استشفاء و مشورې اغستل پلان کې ګوره قاعده جمعیت التلاړو او په دغه شاول الله رحم الله د ټولو کړي الته مراقبه وکړه د خپل کشف په حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي دا شیخ زکریا صاحب هم لیکلي دي شیخ حسین علي صاحب رحم الله هم لیکلي دي شاول الله هم لیکلي دي او مولانا قائد جمیل مولانا عبدالرحمن صاحب د حیات قائل له هغه الته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشورې ام اقما چې مخکې فیض عن القبور او ما چې کم مخکې د کشف صورت پیش کو راغی قائل له هغه پس غوته دیوبندې نه مخکې ما دیوبندانو مسلک باقي کې پیش کو بیا وای د مدد وی مدد وی په دې باندې 30 اکابر د سخت کړه دي چې مردے سے اپنی حاجات طلب کرنا شرک نو ما خو ویل چې غوي ته چې الله نه زمونږ د پاره وغواړه د دیونه خو حاجات طلب کول جدا دي هغه مدد غوښتل او استشفاء جدا دي خو چې دا دروغ په کتابونو ما ورته ځکه کتاب په کتاب خبره کوله هغه نه دي تختې اوس د شپږم ټرن اخیری ټرن تختره پر لاري ګوري چې په کومه په اخیری ټرن کې ورته راځي چې ویره جواب دا ورک دینه درا کړی تر اوسه ګوري عجیب خبره ده او بیر ابن تیمیه مولا بارک بیا راغی ما راغی جواب یو ځل کړی دی استاد مشر وای
لا يستوي الاعمى والبصير پنځپيره وي ډاګي شیخ صاحب هم هغه ته کافر نه وایو الته قول نقل کړی دی او استاد نیلوی صاحب هم لیکلی تا په خپل ویل چې قول نقل کول دا د عقیده نه ګرځي بده وان تصحیح نقل له صرف بهرحال مخکې شو مانه پنځپيرانو عقاید نقل کول 81 نمبر عقیده سره پنځپيرانو پیش کوم پنځپيرانو وي د نبی له صلوات ګورئ د مسلمانانو عقیده د نبی له سلام جسم مبارک سره چې کوم خوره مسه شوی د عرش او کرسی نه غوره ده دا الشفاء ده صفحه نمبر 281 ولا خلاف ان موضع قبري افضل بقاع الارض او په دې کې څه اختلاف نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک چې سم جسم سره مسه شوی دا د کائنات نه غوره ده دلته به اجماع نقل کوي نقل ابو الوليد الباجي وقال وغير ما الاجماع ولا تبذيل ما ضم الاعضاء الشريفه حتى على الكعبه په دې باندې اجماع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره کوم خوره مسه شوی د عرش او کرسی نه غوره ده دا تنوی بابا امداد الفتاوی کې لیکلي لیکن د پنځپيرانو مسلک وسګوره جسد جلد اول ندای حق صفحه 313 وही इस जसदी उनसरी के एवज में दे दुनियाई जसद पर एवज की नबी अलैहि सलाम तबरज़ख में इनसे बेहतर अजसाद इन अरवाह को अता होती है द अंबिया द दे जिस्मों ने बेहतर अजसाद नूर वर के की जिनमें क़यामत बपा होने तक रहेंगे चरू बर क़यामत पूरे बाकी की उसी द जिस्म सर जिक मखावर में शवा अल सुन्नत इजमा हो चिदा अर्श कुर्सी न गोरदा और पंचपेरियान से वयो वही द देना बल बेहतर जिस्म वर कई अय पक्काइना तो किदा तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दगसी तौहीन व खयामुल्ला और दा शेख गुलामुल्लाह खान से दिल्ली के सबब 500 से बहरहाल शेख गुलामुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह के इस मजमून से कुफर और शिरक को कुव्वत मिलती है या पंचपेरे मुला टोले प्रेखो दाखिले के शेख गुलामुल्लाह खान सब तरह के जालिब दगरंगी 83 नंबर बिलाल व उलमा देवबंद तकबीर कुबर दे और तोहफतुल इशाअत सब 296 में की लिखी वही शेख ज़करिया साहब द शिरक वाक़ियात नकल कई बेवी व अम्मा फी कुतुब मिन खुराफात अलवाहिद फय कसीरतुन लकिन नस्कुरु बाज़ हल्लती यशुम मिनहा राइहत अश-शिरक व इताअ सिफात al-मुख्तसिद बिल्लाह al-मखलूक देवी शेख ज़करिया पर किताबों तबलीगी जमात पर सब ढेर शिरक दे खो बाज़ी त्या जरा नकल कोमा चिरागिन द शिरक बुई राजी शिरक दे बिलाल वही देवबंदियानो तकबीर को पर दे और दे वही मुफ्ती शफी से बरे मौला जाहिल ले मखिलत नकल के मुफ्ती शफी से बंदी बाज कई वही मन गलत वाक़या नकल करे और इस कब्र परस्ती की और दे वही कुफर और शिरक व बिदात और रसूमात के दरवाजे खुल जाती है मुफ्ती शफी से बरे इबारतुल्ला आज तक जितना भी इंसानों में कुफर शिरक फैल चुका है अगर मुफ्ती शफी से इबारत न हुई और इस कब्र परस्ती की भी इब्तिदा इससे होती कुरान और इसका इल्म न रखने वाले शेख मुफ्ती शफी से चा किताब चिर शपी गुरी खुलासो वाला तो शेखुल कुरान नूर द कुरान पर तफसीर न पुएगी अगर मुफ्ती शफी से तो जाहिल मुफस्सिर हुई नऊजुबिल्लाह वही द कुरान द हदीस न खबर है मक्किसु शावरुल्लाह बारक इमदाली के वही इस किताब में बहुत से शिरक की बातें मौजूद है तासु प्रेखे सोख दे तासु पंचपेरियानो यार शावरुल्लाह ने वक्त तरह मुफ्ती से पूरा और ऐसे